بل سوال دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیقه چا کړې دی او کله یې شوې وه؟ جواب یې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام عقیقه د ده نیکه عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په 2مې ورځ باندې کړې وه او دعوت یې هم کړی و قریشو ته، ټول یې راغوښتي وو دعوت ته. بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی و نو دا مختون و، یعنی د ختنه شوی و یا نه؟ ختنه مطلب پښتو کې چې موږ دی چې دا سنت شوی دی یا مشوم سنت کړ. نو دې باره کې 3 روایات دي. یو روایت دا دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله پیدا شو نو د ختنه اول نه شوی و، ختنې ته ضرورت نه. بل روایت دا دی چې نه، پیغمبر علیه السلام ختنه په 2مې ورځ باندې عبدالمطلب کړی دی. او 3م روایت دا دی چې د پیغمبر علیه السلام ختنه په هغه وخت کې شوې ده کله چې دی حلیمه سعدیه ته حواله کړی شوی و. بل سوال د پیغمبر علیه السلام د سیرت مطابق متعلق دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل مور څو ورځې شیدې ورکړي دي؟ جواب دا دی چې 3 روایت دي. یو روایت دا دی چې 2 ورځې، بل روایت دا دی چې 3 ورځې، بل روایت دا دی چې 7 ورځې ورته خپل مور شیدې ورکړي دي. او بل سوال د پیغمبر علیه السلام سیرت دا دی چې پیغمبر علیه السلام ته څو ښځو شیدې ورکړي دي ترتیب سره؟ جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام د 3 زنانو شیدې څښلي دي. په هغې کې خپله اول خپله مور دی چې 100 ورځې ورته هغې شیدې ورکړي وې. بیا چې د هغې نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تره ابولهب و د هغې یوه وینځه وه صهیبه نومې وه، هغې هم ده ته شیدې ورکړي دي. او بیا هغې نه بعد چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلیمه سعدیه ته حواله شه، بقیه شیدې ترې بیا تر اخره پورې هغې ورکړي دي ورته.